والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. د متقیانو صفات شروع دی. یو صفت ذکر شو الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب. دویم صفت ذکر شو اقامت الصلاة. دریم صفت ذکر شو انفاق فی سبیل اللہ. اور سلورم صفت ذکر کی گئی ایمان بالرسول، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل. والذین او هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما په هغه وحی باندې انزل چې را لېږلی شوي دا الیک تا وما او په هغې کتابونو باندې وحی باندې انزل چې نازله کړی شوي وه من قبلک مخکستانه. ګورئ دا ما عبارت دی د وحی نه، ځان پوه کوئ. مومن متقی هغه دی چې په نبی علیه السلام باندې کومه وحی نازله شوې ده چې په هغې ایمان راوړي. نو موږ وحی ولې وایو؟ وحی ځکه وایو چې پیغمبر علیه السلام باندې دوه قسمه وحی راتله. یو وحی جلی د قرآن په صورت کې، او بل وحی خفی د احادیث په صورت کې. دا یاد وساتئ. څنګه چې قرآن وحی ده دغه شان احادیث مبارکه دا هم وحی ده. خو فرق دا دی چې قرآن پاک الفاظ د الله دي او د احادیث الفاظ د رسول الله دي. دغه فرق دی بس. د احادیث مفهوم د الله نه طرفه دی، الفاظ د رسول الله دي، او قرآن الفاظ او مفهوم ټول د الله نه طرفه دی. یعنی د قرآن الفاظ هم د الله الفاظ دي، د الله الفاظ دي. خو د احادیث الفاظ هغه د الله الفاظ نه دي، هغه د رسول الله الفاظ دي. نو د دې وجې نه یو دا وحی جلی ښکاره وحی قرآن، او وحی خفي پټه وحی. پټه وحی ورته ځکه وایي احادیثو ته چې احادیث الفاظ د الله نه دي، ځکه ورته وحی خفي وایي. نو یوه وحی جلی شوه، یو وحی خفي شوه. او دغه شان قرآن ته وحی مطلوع هم وایي، او احادیث ته وحی غیر مطلوع هم. یعنی قرآن هغه وحی ده چې دا تلاوت کیږي او د دې قرائت کیږي. احادیث هغه وحی ده چې د دې تلاوت او قرائت نه کیږي. نو په دې الفاظو ځان پوه کوئ. وحی جلی، وحی خفي، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. نو په دواړو به ایمان راوړي. چې څنګه ستا ایمان په قرآن دی، نو دغه شان به ستا ایمان بالاحادیث والسنه همي. نو هله به ته مؤمن یې. که ته وایې چې قرآن منم احادیث نه منم، نو مؤمن دی. که ته وایې چې احادیث منم قرآن نه منم، بیا مؤمن دی. دواړه لازم ملزوم دي، لا ينفق دي. یعنی دیو بل نه جدا کیږي. نو دیو بل نه جدا کیږي. نو یو قرآن او یو احادیث. نو والذین او هغه کسان یؤمنون چې هغه ایمان راوړي بما په هغې وحی باندې انزل الیک چې نازل کړی شوي ده تا ته، یعنې قرآن او حدیث. وما او په هغې باندې انزل چې نازل کړی شوي من قبلک مخکستانه
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مخ کې چې کوم وحی الله را لګیږي او پاغه باندې ایمان راوړي ایمان مفصل هغه کې موږ سوایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله دا چې موږ وایو کنه چې زمونږ په الله ایمان دی د الله په پیغمبرانو زمونږ ایمان دی د الله په ټولو کتابونو زمونږ ایمان دی وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت زمونږ ایمان دی والقدر خیره وشره من الله تعالی خیر و شر دا موږ منو خالص د الله د طرفه والبعث بعد الموت او د مرګ نه وروسته ژوندون حق دی دا موږ منو نو ګورئ ځان پوه کړئ خبره ټول پیغمبران موږ منو از آدم تا محمد صلی الله علیه وسلم ټول کتابونه او صحف کم چې د الله د طرفه راغلي ټول موږ منو په ټول زموږ ایمان دی نو ځکه وما انزل من قبلک ستانه مخکې چې کوم نازل شي په هغې هم ایمان دی نو پیغمبرانو کې کتابونو کې منګه تفریق فی الایمان نشو کولی زمونږ په ټولو یو شان ایمان دی یو شان ها هغه فرق رتبی شته په مرتبو کې فرق شته خو په ایمان کې فرق نشته ایمان بالکل یو شان دی په ټولو باندې اوس دلته یو مسله دا یاد کړئ چې الله فرمایل وما انزل من قبلک په هغه پیغمبرانو باندې او په هغه کتابونو باندې چې نازل کړي شو را لګلې شو مخکستانه خدا چې نه دی ویلي چې وما من بعدک هغه هم ایمان راوړي چې ستانه به ورسته څه ویلي نه ویلي نو دا دلیل دی په ختم نبوت باندې چې پیغمبر علیہ السلام خاتم الانبیاء دی او قرآن خاتم الکتب دی د ټولو کتابونو سلسله په قرآن بنده شوې ده او د ټولو پیغمبرانو سلسله په محمد صلی الله علیه وسلم بنده شوې ده ځکه که د محمد صلی الله علیه وسلم نه وروسته پیغمبر راتلونکی وی نو الله چې قبل ذکر کړی نو بعد به هم ذکر کوو چې ماضي ذکر کړی دی نو مستقبل به هم ذکر کوو خو چونکې وروسته شته نه نو دې سیندې ویلي چې من بعدک ستانه وروسته چې کوم راځي په هغې به هم ایماني نو دا دلیل شو په ختم نبوت باندې دا څلور صفتونه شو آخري صفت الله ذکر کوي وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې دا متقیان ایمان یقین ساتي اوس یوقنون ویلې ده یؤمنون نه ویلې اشاره دادا چې ایمان خو شته خو د ایمان سره سره غ یقین هم د دې زونو ته کوشش لکه اوس ما او ته قیامت مونږ من ایمان دې چې موږ د الله مخې لزو خو هغه یقین زموږ زونو ته کوشش نه ده د دې وجنه کما حقه تیارې موږ د قیامت لپاره نه کوو که یقین کوش شو نو بیا به زموږ طبیعت جوړ شي د آخرت لپاره تیارې او بیا زموږ طبیعت شي لکه څنګه چې ډوډۍ زموږ طبیعت دی خوب کول زموږ طبیعت دی یعنی هغه کارونه چې هغه تکویني طور سره دي تسخیری طور سره دي دا شریعت چې ده تشریعي کارونه دا به داسې وګرځي لکه تکویني اندا به زموږ طبیعت جوړ شي زموږ مزاج به جوړ شي بغیر د دې نه به زموږ چاره نه ځکه چې هلته روح به بیا هم څه غواړي اوس خو زموږ روح مړ دی هسې خو داسې ژوندی دی خو حقیقت کې مړ دی خوراک ځکه نه غواړي مفلوج شوی دی مزمحل شوی دی نو وبالآخرت او په آخرت باندې یعنې په هغې آخري ورځ باندې کوم چې د قیامت دی
په هغه باندې یوقنون دی یقین ساتي دی یقیني چې موږ به الله مخې ته چې کله ستا یو خبره یقین جوړ شو نو د هغې دپاره به بیا ته تګ دو کې چې ستا یقین نه جوړ شوی نو ته تګ دو نشي کولی. نو دا پنځه یا شپږ صفتونه د اهل ایمان او اهل تقوا د هغې ذکر شول. د دې شپږو صفتونو نه وروستو الله فرمایي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. اولئک علی هدى من ربهم دا صفتونو والا دا کوالٹی صفت چا کی نو علی هدى دی پانے غلار دی من ربهم د طرفا د رب د دینا دی تو نتیجہ دا یاد ساتي. اولئک دا صفتونو والا کم چې ذکر شول دا پنځه شپږو صفتونو والا چې علی هدن د دې انجام دا د نتیجې دا دا علی هدن چې دی پنی غلار دی په دنیا کې علی هدن دا علی راوړل معنی دا دا علی هدن چې دی په هدایت باندې بالکل سوار دی په هدایت باندې بالکل سوار دی. دا ویلی علی هدن الله تعالی دلته اشاره دی خبرې ته کوي چې دا هغه بندگان متقیان زما دي چې د دې کار هدایت ته بس لکه اوس ما تاسو ته وی علی هدن مطلب دا دی چې هغه هدایت د دې طبیعت ثانی ګرځیدل د دې مزاج ګرځیدل بغیر د نیک عمل نه بغیر د عبادت نه بل سکے د دې نه لذت ته نه خوند ته نه مزه شته د دې روح داسې زورور شوی هغه نیچرل ډیمانډ شو ته یعنی د دې هغه فطری ډیمانډ دی چې دې منځو کې دی او دسو کې دی جهادو کې دی مال خرج کې د الله په لار کې دا په مخه دی کوي ځکه چې دا د اوس طبیعت جوړ شي نو علی هدن ځکه ویل نو متقی به هغه چې هدایت د طبیعت وګرځي د مزاج وګرځي چې بغیر د دینه دی بیا ټینګې دی نشي. نو ګورم اولئک دا کسان چې دی علی هدن دی په نیغلار باندې کلک او مضبوط دي معنی بدل شي ځکه علی راغله علی هدن دی په نیغلار باندې کلک دي مضبوط دي. هغه هدایت چې دی هغه د دې طبیعت ګرځېدلی دی. اوس لکه مونږه سهار چې را پاسو نو موږ تکلیف یې که نه زړه ونه غواړي چې پاسو درس ته چې کېږو نو موږ ته تکلیف وي که نه زړه یې نه غواړي چې موږ کېږو یعنی هر نیک عمل موږ کوو خو د زړه په زور یې کوو. الله وایي متقي دی که نه متقي هغه چې د نیک عمل نه بغیر هغه ټینګېدی نه شي. ځکه تاسو ته ما وویل لکه څنګه چې ستا دا ظاهري وجود چې دی جسم مادي دا خوراک غواړي نو چې ماسپښین شي هغه کوي وږی شوم نو دا ستا دا جسم خوراک غواړي نو ته خوراک ور واچوې نو بیا ښه شي ولکه سم سترګې راباندې تورېږي وږی شوی دغه شان روح هم خوراک غواړي خو د روح خوراک چې دی نو هغه دین دی هغه د الله وحی ده. نو چې کله ته متقي نو ستا هغه روح چې دی هغه بیا مطالبه کوي د خوراک نو چې ته نیک عمل وکړې نو هغه ته خوراک خپل میلاو شي نو ستا تسلي وشي او اطمینان شي او چې خوراک نه ورکړی کېږي نو تسلی او اطمینان نه
لکه پیغمبر علیہ السلام اصحابی ته سي وی اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. تب مؤمن علی چې نیکی سره تاسو یو سرور ملوي، یو خوشحالي ملوي، او په بدی سره تاسو غم او پریشانی ملوي، نو فانت مؤمن. پس دا نه خدای دې چې ته مؤمن، ته متقی پرهیزګار انسان. فعلا هدن فنی غلار دی من ربهم، د خپل رب د طرفا، من ربهم د خپل رب د طرفا، یعنی دا ہدایتو دا تخپل رب نصیب کړی دی. نو پته ولګېده چې هدایت د الله ورکړی دی، هدایت د الله ورکړی دی. تاسو ته بل ما آیت ویلو چې پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمائی انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. تو اے زما محبوب ته ہدایت نشي کوله هغه چاته چې ته غواړې، ہدایت د الله په لاس کې. نو من ربهم پیدا دا ورکړه چې دا متقیان او هدایت یافته خلق شوه، هغه ته دا هدایت او دا نیغلار الله نصیب کړی دا. خو اسینه نه نصیب کړی دا کبه دي کې انابت او رستو به باندې اوس باس راځي ان شاء الله. یو رستو آیات کې او دا بیجی ګډ وړه د یک ترمینه راځي کومنګ نو سبق وایو. خو به هر حال د دې نیکی سره پرهیزګاری سره داسې عادت کېدل غواړي لکه زه هم ګاډی چلوم که نه، کابل هم ګاډی چلوم، خبره پوهېږم. خو په ما او ده کې ډېر لوی فرق دی. ډرایوینګ د ده یو طبیعت ګرځېدلی دی. نو دی ښه تیز رواني ځان بچ کوي، زه نشم تیزېدی ځکه ځان بچ کولی نشم. دا هغه طبیعت وګرځي، هغه مزاج وګرځي، هغه پریکټس وشي. تاسو پوه شئ په خبره؟ نو دا دین کې بیا دا چلېدل نه، دی بیا بل طرف ته تللی نشي، یعنې دی هم حق کار کوي ځکه هغه د ده یو طبیعت وګرځي، د ده پریکټس وشي، د ده عادت وګرځي. نو علی هدم من ربهم، دی پنی غلار کلک او مضبوط دی. خو چا ورته نصیب کړي ده؟ من ربهم، د خپل رب د طرفه، دا ورته الله نصیب کړي ده. نو په دنیا کې دا د دې د نیکۍ هغه انجام چې الله ورته هدایت نصیب کړي، او په آخرت کې انجام سره و اولئک هم المفلحون، دای انجامي اخروی دی. او دا صفتونه والا چې دي هم دی کامیاب دي، هم المفلحون، خاص دی چې دي المفلحون کامیاب دي. دیتا وشو گوی یو هم ضمیر منفصل لاغلی دی، دا تاکید د پر راځي ځکه چې دې چې هم ویلی شو چې اولئک المفلحون دا کامیاب دي. خو الله دې چې ونه اولئک هم المفلحون، دا کسان چې دي دا صفتونه والا خالص دي چې دي دقه کامیاب دي. نو یو هم ضمیر منفصل راغی تاکید د پاره، او یو المفلحون دی الف لام راغی نو هغه هم د تاکید د پاره راغلی چې کامیاب هم دیته وي. او فلاح ویلی دی، فوز نه دی ویلی ځکه فوز مطلقی کامیابی ته وي، او فلاح هغه کامیابی ته وي چې د هغې نه وروستو ناکامي د سره هینه. نو دی کامیاب دی په همیشه کامیابی سره چې هغه د آخرت کامیابی ده، یعنی الله به ورته جنت نصیب کړي، نو ناکامي نشي لیدی. نو دا نتیجه شوه د متقیانو پرهیزګارانو. د دین وروستو الله رب العزت د خالص کافرانو ذکر کوي. دو اولو خالص مومنان
سورہ فاتحہ کی منگوئلو منعوم علیہم منعم علیہم انعام یافتہ اغوش اغوش دے سورہ بقرہ کی وموش داول اڈلو دویم اڈلا پس سورہ فاتحہ کی منگوئلو مغضوب علیہم ہاں اڈلا چی پاگی دا اللہ غضب شعر ہے ندل توس پا دویم نمبر بانیم اقا غضب شدہ مغضوب علیہم داغی ذکر کئی نواغی تمنگسوئیو خالص کافر محرزد کافر لکا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ وغیرہ آغا کفار چی آغیبانی اللہ سل لگولو آغا سل شیو چی دیتا ہدایت دسر نصیب کے دل شیو نداغی ذکر کئی دے تو خالص کافر ان الذین یقینا آغا کسان ان الذین یقینا آغا کسان کفرو چی کافران دی کم کافران آغا محرزد کافران دا بہت سروے کریں کم کافران آغا مختوم القلب کافران چپاغی پزنو بانی اللہ مہر لگولیو داغی زنو اللہ سیل کریو دا ہدایتنا ہدایت و تنکو زیرو زکا چپدی بانی بیا سوال لازی گا دلتا اللہ وی دی ایمان دا سر راوڑی نو حالان کے دیر شو کافرانو ایمان راوڑے نو دی آیت دا نزول نورستو دیر شے کافرانو ایمان نو راوڑے او پا مخ راوڑی نو نکته د کفرون عام کافران مراد واخلي ریش غډیر شي کافران مسلمانان شول نو الله بیا وی چې دی ایمان نه وروي داغه جواب دا چې دلته محرزده کفار مراد دي هغه کافران چې داغي په زونو باندې الله مهر لګول داغي خو ایمان نه ورته وحشی ایمان نه ورته ہندی ایمان نہ لے رہا ہوں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نو آغا کیوں اصل کرا زکا آغا محرزادہ نو محرزادہ لکا ابو جہل وغیرہ دقا کافران چاہی ایمان نو راوڑے نو اللہ وی ان اللذین یقینا آغا کسان کفرو چی کافران دی سواؤن علیہم برابر دا پا حق دا دیکھیں برابر دا پا حق دا دیکھیں انذرتهم کتو یرے دی دا اللہ دا عذابنا یعنی وعظ و نصیحت ورتکے ترہیب و ترغیب ولور کے ام لم تنذرهم یا نیرے دی لرا یعنی ترغیب او ترہیب نور کے لا یؤمنون ایمان نروڑی یعنی ستا انذار او عدم انذار پا حق دی کی برابر دے کتو تواز او نصیحت کے کت ترغیب او ترہیب ورکے ہم ایمان نروڑی کرنا اور کہ نہم ایمان خود نروڑی بلتے سوال پیدا کی کہ اللہ وہی کتو تا نصیحت نہ کہ ہم نروڑا کتو تا کیوں نروڑی نو نصیحت کول خوابس نشو گیا اگر بیا سا فائدہ نشتی یا تولی کو داغی جواب دالے چی دلتا اللہ تعالی سواء علیکن دے ویلے سواء علیہم ویلے یعنی پا حق دا دی کی برابر دا دوانا خبری پا حق دا دی کی یوشان دی ستا پا حق کی خو یوشان دی ذکر قتل نکے نو آخو پالا ڈیوٹی بنا پورا کے بیا خو بستانه تفوز کیږي ته بیا مسئول شوي ستا په حق کې نه برابر ته خپل ډیوټي پوره کې خود دې په حق کې برابر دا نو عالم واعظ ناصح دیبا خپل ترغیب او ترہیب ورکی خپل ډیوټي با جاری ساتي دې ته نه ګوري چې بچا اثر کیږي کنه کیږي زگا کا دے دا نہ کئی
او دې ته وګوري چې هر خلک نه مني او خلک ناوري یو قلار بشم نو دا خپل فریضه پورا نه کړ نو دې مسئول اند الله نو ځکه الله داسې نه دي فرمایلی چې سواء علیک ستا په حق کې برابر ده نه د دې په حق کې برابر ده ته خپل نصیحت کې واعظ وکړې هغه خپل ډیوټي به پوره کړې لا یؤمنون دی ایمان نراوړي لا یؤمنون دی ایمان نراوړي ګوره یو دې لکه څنګه چې د هدایت مرتبه دي کنه درجی د قشانتی د کفر هم مرتبه او درجی دي د کفر اوله درجه د جهالت چې سره جاهل شو او دې په خپل جهالت ټینګ پاتې شو نو دې په دویمه درجه کې بیا په دویمه درجه کې د غورځيږي او هغه څه شری هغه د ضد او عناد نو دې ضد او عناد شروع ځکه چې د خپل جهالت علاج ونکو ځان یې همیشه جاهل پاتې کو نو چې جاهل پاتې کو نو هغه جهالت د وجې نه دی دومره مضبوط او کلک شو په دغه نارواو باندې چې اوس که ده ته حق وی نو دی مقابله کوي ضد او عناد شروع لکه ابو جهل وغیره چې کله دی ضد او عناد کې او نه قلاریږي نو درېمه درجه بیا دا ده چې دی مختوم شي یعنې په ده باندې مهر ولګي نو دی بیا د چا پلار هم نشي راټینګولی هسې به ورته بیا لېږي سانډه ته الله او قبر ته ښځه وهل دي بینس کې آگے بین بجانا بس ځکه دی اخري درجې ته ورسېد دی مختوم القلب لار د هدایت هم درې درجې دي اول دی انابت یعنی پتا کې به طلبي چیرې ما دا کار وکړې ایمان مې راوړې نیکی مې وکړې درس مې وکړې قرآن مې زده کړې انابت به پکې نو چې کله دا انابت یې که نه نو الله خو ګوري د انسان ته کوي ځکه انابت شته که نشته نو چې په ده کې دا انابت یې نو الله ورته هدایت نصیب کړي نو دویمه درجه څه شوه هدایت چې کله دی په هغې هدایت باندې ټینګ پاتې شي نو بیا ورته الله تعالی استقامت نصیب کړي درېیمه درجه سټیبلیټي نو دی بیا په دین باندې مضبوط او کلک شي نو دی بیا هغې درجې ته ورسي کوم چې دا شپږ پنځه صفتونه د متقیانو ذکر شو دا استقامت شو